السلام علیکم ایوریون. امید لرم چې ښه به یې. زموږ چې کوم نیکسټ لیکچر دی هغه به مونږ ایم ایس ورډ کې څه اپشن دی فارمیټ کې. ایم ایس ورډ کې په انسرټ کې مونږ ته فارمیټ و. په انسرټ کې چې کله مونږ یو شیپ والو یو پکچر والو نو مونږ سره فارمیټ اپشن اندې شي. هغه فارمیټ کې مونږ سره څه اپشنز و سټیپ و به مونږ په ډیټیل سره بیانوو. د هغې دپاره به مونږ مخکې لږ کار کوو. عادي ځای کې مونږ دا شیپ واخیسته، دې ځای مونږ یو فارموله پیراګراف په فارموله ایکوالرینډ بریکټ شروع وایي چې څومره پیراګراف مونږ ورکوو به ورکوو او بیا به انټر ووایو او بیا به مونږ والو شیپ ووالو. دې ځای مونږ دغه دا فارموله اپلای کړه او 78 پیراګراف یې مونږ سره راوستی. دا مونږ سره پیراګراف فارموله په ایم ایس ورډ کې. بیا مونږ د فارمیټ لپاره به یو پکچر الو. شي پکچر مونږ واخیست نو مونږ سره د ډایرکټ فارمیټ ان شو. فارمیټ کې مونږ دا سټایل پورې کړو. کله چې د شیپ نه وځم نو ما سره فارمیټ بند شي، شیپ ته راشم واپس ما سره فارمیټ ان شي. مونږ د ورډ آرټ سټایل پورې کړو. اوس به مونږ نیکسټ کوو ټیکسټ ډایرکشن به کوو، الاین ټیکسټ به کوو، کریټ لینک دی. دا ټول مونږ سټیپ بای سټیپ کوو. د شیپ کې مونږ دننه څه رایټینګ وکړو او بیا به زه ورته ووایم ټیکسټ ډایرکشن. د شیپ کې ډایرکشن څه دی ما سره لیکلو ده، دا ما له چینج کا، لیفټ ته کا، رایټ ته کا، باټم کا، روټیټ کا 90 ډیګري کې 180 ډیګري ته واړوه. دا مونږ سره دې نه روټیټ کېږي په دې پکچر کې دا رایټینګ. دې ځای نه مونږ هم کولی شو ټیکسټ ډایرکشن. بلې مونږ سره الاین ټیکسټ دا مونږ دا ټیکسټ دی دا یې لیفټ ته یې رایټ ته دی سنټر ته دی. هم دا چې کوم ټیکسټ دی دا د ګس طرف ته یې طرف ته دی یا یې په سنټر دی. دا الاین ټیکسټ دی مونږ سره مونږ ته الاین ټیکسټ لیفټ ته رایټ ته اړوه سنټر ته یې بوځو. ټیکسټ مونږ دا کړو چینج کوو. ولې مونږ سره پوزیشن مونږ یو شی په اخیستی مونږ په رایټینګ کې څنګه ایډجسټ کوو هغې پوزیشن دی. هغه مونږ له پکې منځ ته راوله، لیفټ ته راوله، رایټ ته راوله. دا مونږ سره پوزیشن دی. دا بل مونږ سره هم لی آوټ ان شو. لی آوټ کې مونږ پوزیشن دې نه هم ټیک کوي شو، ټیکسټ رایټینګ هم ټیک کوي شو، سایز هم ټیک کوي شو دې نه. اوس مونږ سره چې کومه شیپ دی مونږ سره تاسو ته شو کېږي په سکرین باندې. دا مونږ سره څه دی، دا مونږ سره پوزیشن دی. بل دی ریپ ټیکسټ. ریپ ټیکسټ دی په رایټینګ کې ځان څنګه ایډجسټ کوي، رایټ راولي، سکویر راولي، تھرو رایټینګ بهاینډ ټیکسټ. دا ټول دی مونږ سره ریپ ټیکسټ دی. بهاینډ ټیکسټ اوس مونږ ووایو دی هغه رایټینګ چې دی رایټینګ دا شیپ پکې دننه ځان ایډجسټ کړي، دننه پکې ورشي. بل دی مونږ سره ایډیټ پوینټس وی، دا شیپ مونږ پوینټ هم ټیک کوي شو. ریپ ټیکسټ دی مونږ سره او ریپ ټیکسټ کې مونږ سره دا ټول اپشن دی. رایټینګ کې دومره ځای اوس مونږ دا پرېښودو. دا مونږ سره ټول د ریپ ټیکسټ اپشن دی چې رایټینګ کې ته څنګه یو شیپ او یو پکچر پکې ایډجسټ کړې. دا ټول مونږ ته هغې پوزیشن ښایي. بل دی مونږ سره برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ. برینګ فارورډ او سینډ بیکورډ به مونږ سره هله استعمالیږي چې کله مونږ یو بل شیپ والو. د دې لپاره مونږ سره ضروري ده چې مونږ بل شیپ خامخا والو. انسرټ شیپ نه ما یو دا بل شیپ ان کو، یو بل ایرو لاین شیپ او
اوس په زه سینډ کوړه او فارورډ کوم دا ما سره کم کېږي. سینډ به یې کړه او سینډ فارورډ. دا دواړه یو بل مخالف دي. هغه پکچر چې دی یو بل د پاسه کوي. بلې موږ سره سلیکشن پین ته چې کوم شیپ پکچر دی اته هایډ کې شو کې دا موږ سره سلیکشن پین دی. کله چې په شیپ باندې ودرېږم نو ما سره فارمیټ شي. کله شیپ نه زه ووځم ما سره فارمیټ اپشن چې دی او ما سره دوباره ختم شي. بلې موږ سره الاین لیفټ زموږ چې کوم شیپ دی دویم شیپ هغه لیفټ ته وړي رایټ ته وړي جسټیفایز وړي سنټر ته وړي میډل ته وړي باټم ته وړي. دا موږ چې کوم پکچر باندې موږ ولاړ یو هغه موږ مخکې وروستو کوي. کوم شیپ باندې ولاړ یو موږ هغه مخکې وروستو کوي. او چې کوم زموږ شیپ دی هغه موږ سره برابر دی. دې نه تاسو ته شو کېږي لاین باټم دی دا. بل موږ سره په لاین کې دی ډسټریبیوټ هاریزنټل ډسټریبیوټ ورټیکل. دوه شیپ دی یو بل کې ایډجسټ کوي یا مخکې وروستو کوي یا بل نه یو ځای کوي. دا موږ سره دی لاین. موږ سره ستړي د موږ سره الاین دی. الاین لیفټ رایټ مطلب دی موږ د شیپ یو خوا یو څه بل خوا یو څه. الاین لیفټ رایټ مطلب دا دی چې کله په ټکسټ کې نو بیا موږ لرې کړي یو خوا بل خوا وړي. اوس موږ سره شیپ کې نو شیپ موږ له ښکته بره لیفټ رایټ او ټاپ باټم وړي. ګریډ او گائیډ دی. د دې ځای موږ ګریډ لاین هم ټیک کوي شو. ګریډ لاین په پیج باندې لګوه نو موږ لګوي شو. بلې موږ سره ګروپ موږ د دوه شیپ دوه یا دوه نه سیوا شیپ موږ ګروپ جوړو. ګروپ څنګه جوړو؟ په یو شیپ ودرېږو کنټرول بټن به ووهو او بل شیپ له ولاړ شو هلته بیا سیکول ته بیا کلیک کړو نو موږ سره به ګروپ جوړ شي. دا خبره به موږ یاد ساتو چې کله زه په بل یو شیپ باندې ولاړ یم نو بل له به زه داسې نه وړم. کنټرول بټن به ورسره زه ضروري نیسم. کنټرول بټن به ورسره زه خامخا نیسم. نو بیا به زه بل شیپ له وړم چې هلته زه کلیک کړم نو ما سره ګروپ جوړ شي. اوس ما سره ګروپ جوړ شو. ګروپ جوړېږي څه لپاره؟ په یو شیپ کې چینجز کې ډایرکټ په هغې پر کې هم کېږي. څه کله ورله بدلوي دوه د دوه نه سیوا په ورسو نه موږ سره د هغې ګروپ جوړېږي. دا موږ سره ګروپ دی. اوس دا دواړه ګروپ کېږي. ګروپ نه وباسې څنګه ګروپ ته ولاړ شي او ان ګروپ په وویل نو موږ سره به دا ګروپ نه ووځي. بلې موږ سره روټیشن روټیټ کېږي. موږ سره فلپ ورټیکل 90 ډګري کې هاریزنټلي 180 ډګري دا ټولې موږ سره ورټیکل دي. روټیشن دی یو خوا بل خوا یړی. دا موږ سره سایز دی. سایز موږ د شیپ سایز وړوکی کوو. سایز شیپ د شیپ سایز دی موږ وړوکی کوو غټوو. د خپلې خوښې موږ سایز دی ایډجسټ کوي شو. د خپلې خوښې موږ سایز دی اخیستی شو. شیپ هغه سایز دی موږ سره اوس ډېر زیات وړوکی ښکاري. دا موږ دې ځای نه هم وړوکی کوي او غټوي شو د شیپ سایز. دا اوس زموږ په انسرټ کې فارمیټ اپشن په انسرټ کې چې کله موږ یو شیپ والو فارمیټ اپشن موږ سره ان شي. په انسرټ کې موږ سمارټ آرټ وکړو او چارټ وکړو نو به نیکسټ به موږ چې کوم اپشن را روان دي هغه موږ په ډیټیل سره تاسو ته بیانوو. دا زموږ په شیپ کې فارمیټ اپشن انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاویږو. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.